او د نعمت عیب مه وایه خو کوم نعمت یا طعام چې مباح یې ګورې د حرامو خو به خامخا وې ها خلاصه د کلام د بیا بیا وایم چې د دې تعلق چا سره دی اخلاقیاتو سره دی معاشرتي امورو سره شرعي سره نه شریک خو به د حرام او غیب خامخا وې د سود عیب به خامخا وې ورپسې اشاره طعاما قط مباح طعام حرام به كان إخوخ به أكله وإلا تركه یاره دا صفت زمونږ د باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله د طعام یې چاته بد نه دی یو ځل و زما به ورسره روټۍ یو ځای خوړم نو یو ځل زه لږ باروت یم چې رالم دې روټۍ شروع کړې وه چې ما ورسره وړی چوکټه مالګه پکې نه وه نو ما ورته یې دی که خو مالګه نشته ما ته وایي که دې خوښه یې خوره که نې مه خوره دومره یې نه وي چې مالګه راوړي کور زنانو مالګه یېره شوې وه په کټوۍ کې دومره نه وي چې مالګه راوړي داسې عجیب انسان بالکل د طعام چېرته چې یې خوښه وه هم یو پیاله به یې څښله ډېره نه نو په هغې به لږ خفه کېده د چې پېشمني به یې چې یې خوښه وه د مانځه نه مخکې به یې تهجدو سره چې یو پیاله یې څښله ابه چې لیټ شوه نو خفه به شو په خولې به یې غږ نه کوو خو بس خفه به شو او هغه به یې ښه چې یې خوښه وه او دونه تجربه یې وه که نه په چایو کې وی دې کې پاخه پې اچولې دې کې کچه چای په اچولې وی دا د کټوۍ پې دي او دا دغه پې دي دونه ورته پته جومات ته وله مازدیګر یو ځل یو سړي چای راوړه ورته وی هغه به عامو خلکو ته مسلمان وي مسلمان د کټوۍ پې پکې اچولې دي هغه او پخ کړي دي چې پاخه شي خو پیرې ورته وباسي که نه هغه وی نه مونږ کره کټوۍ نشته وی ما درته وویل چې د کټوۍ پې دي کور ته لاړ واپس راغی مولوي صاحب دوی مې کټوۍ راوړې د کټوۍ پاخه پې دي دا همره تجربه یې په چای خیال دې راغی ورپسې شه د کشف خاوندو صاحب زموږ په کلي کې په دې پیرانو کې اوس هم یو هغه پیر جمدی دی شته نو هغه ما ته په خپله وی یو وخت کې هغه پیر قادیانان وجلي اوس هم جمدی دی نو وی په ما دعوه وه پولیس راپسې ګرځېدل هغه سخت وخت و وی پولیس راپسې و زه مخکې وم وی مولوي صاحب جومات کې وي جومات ته ننوتل وی ما ورته چې مولوي صاحب پولیس راپسې دي نو دا زموږ د جمعې جومات دی کې به هغه مونځ کوه نو دې کې یو غټه کوټه وه یو وړه وه اوس مونږ یو کړې ده وی ما ته وی چې دې کوټې دې ته ودرېږه دې جرندې باندې لاس کېږدي وی ورغلم د هغه کوټې په هغه جرنده مې لاس کېښوه وی پولیس راغله وی چې رالل مولوي صاحب دلته پلانکي پیر خو نو راغلی وی دلته اوس نو وی څه شو وی دا دی ونو دی نه وي چې څه شو که نه وی دا دی اوس نو وی چې څه شو وی دا دی اوس نو پولیس والا وګرځېدل هغه وی د ما خوا کې تېرېدل را تېرېدل او یې زه یې نه لیدل پولیس لاړه وی چې لاړه لږ ساعتې شو وی ما ته چې راځه مسلمانه هغه به هم سړي ته مسلمان وی راځه داسې یو انسان و د پیر سبق باباجي چې و دا مولانا عبدالسلام صاحب رحمه الله دا ډېر نیک سړی ډېر نیک انسان ډېر بزرګ انسان پیر سبق مشر باباجي او ډېر غیبت به په مجلس کې بالکل نو ما هغه پیر خوښي کې دا غیبتونه نه کوي بالکل غیبت یې مجلس کې نو او علم سره یې چې به کلاسې ورغلم ما ته به یې ما ته یو څو خبرې یو څو حدیث راته وایي ډېر قدر به یې کوم زما طالب شاګردانو به له زور کوم مریدانو نو زر به هغې ته وایي ښه اخوا شئ او کې به ناست هم د کشف خاوند د یو ځل ملاقات له ورغلم نو ما ته قاري صاحب وایي چې هغه خو اوس کور ته ننوته او لږ تکلیف ووته بیمار اوس دننه شو نو ما وی بس ټیک د تکلیف نه ورکړو مې زما سلام ورته ووایه وی نه راغواړو به خیر دی خو تاسو بچی اوس کې هغه به لږ دمه شوي دغه دی چې راووت کور ته څوک نه وتلی زه ناست وم ما ته وي ستا نه خبر شوم تا له راووت او یو مفتي صاحب و زمونږ مفتي محمد فرید صاحب رحمت الله علیه هم زه ملاقات له ورغلم او غرمه وه زه بیټې ما ورغلم ماسپښین لمونځ چې به وکړه کور ته به ننوت ملاقات به یې نه و مازدیګر نه پس به یې کوه
او د ماسپښین ورغلم نو چې څنګه ورغلم نو حسین احمد صاحب د جومات نه راغی بیټک ته ما ته چې مفتي صاحب خو کور ته لاړم زه تکلیف لرم راغلی بس زما نه پس به ورته ووایې ملاقات موږ خبرې کوو دی کې یو ماشوم راغی وایي هغه چارسدې تورنګزو میلمه څه شو مفتي صاحب وایي چې راوله بار راووت نو زه ورغلم بیټک ته نو وایي تا نه خبر شوم تا له راووت نو ما ته د پیر سباق باباجي خبره کوله ما ته اصل کې دلته یو پولیس انسپکټر و په نوخار کې په تاڼه کې په دغه و SHO دا پیر سباق علاقه م ورسره و نو ما ته اصل هغه ویلي نو بیا مې د پیر سباق د باباجي نه تپوس او وی دا ټیک ته وایي نو هغه وی چې زه تللی وم مدینې منورې ته دا د SHO صاحب وی ما ته وی چې تورنګزی کوم ځای دی وی ما ورته چې جي تورنګزی څه کې هو زه به دې څه کې وی چې هلته شاه عالم مولوي صاحب ملاقات لده وی ما ورته چې بس اسانه خبره ده موټر پې به دې کېنوم او ورو به دې رسو مونږ خو جمعې مونځ هغه پسې کوو وی چې نه ما ته حکم چا کړی دی چې په بس کې به ځې بس کې به ځې نو بیا مې دې تپوس وکړو نو ما ته مدینه منوره کې مې خوب لیدی نو په خوب کې راته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې تورنګزو ته به په بس کې لاړ شي نو په شهزاده مولوي صاحب به زما سلام ووایي نو وی بیا زه وی خو کمزور یم خو اډر داسې و نو وی زه په تپوس مې چې انا وکړه نو هغوی راته لاره برابره کړه نو وی د دې نه نه ووتم نو په دې سیند باندې لاړم نو په بس کې نوخار ته لاړم د نوخار نه بس کې کېناستم چارسدې ته د چارسدې نه بس کې کېناستم او تورنګزو کې کوشم وی چې زه څنګه کوشم نو ما ته ستاسو باباجي سره طالبانو هغه به دورې سبق وی نو دورې نه را روان و کور نو وی زه پسې ورو تلم وی هغه یو بیټک و هغې کې کېناست نو وی زه م ورننوتم کېناستم نو وی زه کېناستم ورسره لنګې ته دې سر ته ناستو ما ته وی چې هغه به عام سړي ته مسلمان وی مسلمان او چې کوم عالم و ملا به هغه ته به عالم وی دا د هغې اصطلاح وه او چې چا به داسې روانې کوه هغه ته به زناور وی نو وی ما ته وی چې عالمه سر ته کېنه وی ما چې نه دلته کېنم وی چې کېناستو څنګه نو وی د هغې وکړه دا ورې وټکاو وی چې ورې څنګه وټکاو نو کور نه څوک راووتل نو ډوډۍ راوړه وی ما ته وی چې عالمه خفه کېږه ما کور څوک شته نه تیاره به خورو ښه نو وی ما هم روټۍ وخوړه ده م روټۍ وخوړه وی ما ته وی چې عالمه د کوم ځای نه راغلې وی ما ورته وی چې زه د پیر سباق نه راغلی او ما ته خلک د پیر سباق پیر صاحب وایي او عبدالسلام مې نوم دی نو وی چې دا خبره مې وکړله نو ما ته وی چې وعلیکم وعلیه السلام څنګه راغلی وی بس ما ورته وی چې راغلی سلام هغه خطاب په خپله راته وی دغسې مدینه منوره کې وی جیب ته یې لاس کړی که نه او چې څومره پیسې ورسره وې غونډې راکړې چې دا ستا خوشخبري د زیرې دا واله زموږ په کلي کې یو حاجي صاحب و اوس مړ د محمد سید حاجي صاحب نوم هغه وله ډېر راته هغه وایي زه سیزو جومات کې د ستاسو جومات کې اعتکاف ته ناست او باباجي زموږ په خپل جومات کې وایي د شپې مې اعتکاف کې خوب ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې لاړ شه شاه آدم مولوي صاحب باندې زما سلام ووایه اعتکاف و شپه وه نو وایي زه به اسم د هغه جومات ته تلم سبق به د اعتکاف دوران کې مې سبق وي نو وایي چې زه څنګه لاړم تهجد له پاڅېدلی وایي ما سلام واچو وایي ما ته وایي چې ځه اعتکاف ته ناست دی وعلیک وعلیهم السلام دا بزرګان نیکان خلک و صالحین خلک و نو څه پورې مې دا دونه خبرې وکړې لکه نو دا یو صفت په هغه کې و نو د طعام عیب او د طعام بده دا بیا نه وي او زمونږ طالبان وایي دا جوګان دي او دا خو سره د وردی پخ کړي پوه شوې سره د پوستکو او دا ډوډۍ چې ده نو دا کې بوره زیاته ده او دا دی او دا دی دا دی د طعام بد به نه وایې ورپسې شه ابو حازم اشجعي دی نوم یې سلمان د عزة الاشجعیه مولا دی ځکه ورته اشجعي وایي شابه
صلی اللہ یا معاشر من قد اسلم بلسانه اے ڈلے دا اغا چاچے پا جب اسلام راوڑے دے پا جب اسلام ایمان نا ولم یفضل ایمان الى قلبه منافقین تی مراد دی لا توزو المسلمین دا مسلمانانو تضرر مناسوے دکا منافقین با مسلمانانو کی عیبونا نستل ولا تعیرهم عار وتماچوے شرم دا خذلون خبری پیغورنا ولا تتبعوا عوراتهم و داغی دا پوٹی سزنو اتباع مکوی عورات ستوئی ما يعار الرجل بكشفه ما يعار الرجل بكشفه داغی پٹ نقصان خوار چاکیوی دا بار رو باسے فإنه من تتبع چتے تبو کدا عورت دروخ بلجی مسلمان دے دا عورت تتبو سے دا غزلات دا پٹ نقصانات دا پٹ عیوب رو باسے خلق تخکارا کے ستر پا مسلمان ناچے تابی بشی اللہ عورت دا مراد تے کشف دا عورت تے و اغسو کی تابی شی اللہ دا عورت دا مراد تے نا کشف او بے شرمی اگر کپا جوف در حل کے والے نا دے خدای بتا او شرمی رسواب دی کستا عیوب بخلق ترو باسی قال ونظر ابن عمر يوما الى البيت بيت الله ابن عمر وقتل يا كعبه تشك راوي يوم مطلب قال ما اعظمك في تعجب دے اے کعبه عظیم الشان اے ولے طواف نظر نہ پیغمبران کوي حجر اسود در کے لگے دے پیغمبران اخکلوی منظر تا دنیا خلق کئی وما اعظم حرمتو کے سلوے دے فیر تعجب دستا احترام مستعیدت دیر زیاد تے جستا بیدتی سو کئی اللہ خپکے گی تا تلاڑی تو کل ممنو دی من تفل تجاہ الكعبت جاء یوم القیامت وتفلہ بیان آلیہ مادہ تبخ کے ویلے دے والمومن اعظم حرمتا عند اللہ من کے لیکن مسلمان اعظم دے پہ احترام کے پنیز اللہ استانا کستا چا بیدتی اکڑا نو دمرا پہ اللہ نخپکی گی لکہ دا مسلمان چا بیدتی اکڑا سوگنا پہ اللہ خپکی گی هذا حديث حسن غريب لا إلا من حديث الحسين بن واقد وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي وعن حسين بن واقد نحوه عند أغنى رست مشهور ده وقد روى عن أبي بردة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا باب ما جاء في التجارب جمن التجربة تندا تجربة ستوي أزمائشتا حکیم مجرب آیا سا چی ازمائشو نکی نو دارو باندے ازمائش کئی نو تا پتہ لگی کہ دا دارو دا فیدہ و نقصان ورکی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عسرا وخيار نی مگر خاوند ڈغرے سا مطلب یو دل دی ڈغر او خلون سڑی او خیاری پا غلا رجی دینو بیا سوچ کئی نو چی یو دل دی گناہ اکڑا او تا تکلیف رسید عذاب در تا رسید کوشش کو چی بیا تیزانو ساتے او یو دل دی سلے رحیمی او نکڑا او تا تکلیف رسید نو بیا بسوچ کے سلے رحیمی بکے دے مناسبت ولا حکیم الا ذو تجربت حکیم ندی مگر خاوند تجربے کہ تجربے نکلے پا دارو باندے چی دا فیدہ ورگئی کتاوان دا حکیم ندی کامل حکیمہ تو چیہ لکا کہ تجربے پا خلق باندیو کی اولس مڑکی یا اولس سے کہہ لکا مڑکی او یو شل جیمدی کی اغبا حکیمی لا دا نا پا دارو تجربہ دا دارو فیدہ ورکی دا تاوان دا اسحال ورکی دا قبض و پیدا کی تجربے ہوشی کامل حکیم مراد کوا هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه أبو الهيثم دي باو ما جاء في المتشبع ما لم يعطى متشبع زان مول إصابة ول ما لم يعطى څه مطلب مثال در کوم دا یو سړی دوه ښځې دي دا یوه ښځه دی بلې ته د خلکو مخکې وایي یا ربېږه خو ماله خاوند سمې مڼې راوړې وې او ما وخوړی بیګې چرګان هم راوړي وه سره مې وخوړل او یې ورپسې آیسکریم هم راوړي وه مې ورپسې وخوړل د دې مطلب سي ځان موړ حسابوي حالانکې خاوند ورته لاړې هم نه دي توکلی هېڅ شی نه دی چې ځان موړ حسابوي په هغه سي لم يعطى دا گناہ دا دا ناجائز دی یو دروغ وے بلبن خپا کے دا دی مثال پیغمبر مبارک ورکائی باب ما جاء به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لك درس شري ترروان هذا قال من اوتي چاله چې ورکړې شو عطاء یا عطاء او نعمت
فوجد سعة مالية قید میں لگاو فوجد سعة فلیجزی به بدل ورکا چادل هدیه روڑتم ورکا ومن لم یجد او چه سعة مالیه نین فلیسنے تعریف دیو کی سنا صفت دیو کی یسنے دا مانا یا یسنے بلا مانا کم دا اللہ سنا دی وی دا اللہ سنا سر رست دعا بیا شامل دا یا صفت تی ولو کچھ خوشحال شی فإن من اسنا فقط شکر ومن کتم چاچے کتمانو کا داغا خیو نوی شکر دانکا فقد کفر نا شکریو کا ومن تحل دانی بوزین کبھی ما پا اغسید لم یو تو چی ورکڑی شوی ندے لکه جامع والا پلار روڑلی دی او داوی مالا خاون روڑلی دی بلا بن خپا کئی کانک لابسی صوبے زورین دا سیدہ لکا پردے جامع چے چولی وی سا مطلب پردے جامع چے واچی او موز پکی کئی نو ثوابی نکیگی دا مانز یاد دے کنا دا دی خدم ثواب نکیگی یا لابسی صوبے زورین نمراد دو دروغے ہوئے یو دروغی پدی کی ہوئی چی خاون ندی ور کڑی او بل دروغ دا مانا چی خد خپا کوي دروغ واسر ورپسیشا نو یو دروغ یو اظهار دا دروغو وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر وعائشه رضي الله عنهما هذا حديث حسن غريب معنى دي قول من كذب فقد كفر نا شکری تی مراد دا او غرابت کم دے دے ابو الزبیر چی دا جوابر شاگرد دے غور بعد متفرد دے ورپسیشا مکہ کی رات ویلے دے ہاں قال حدثنا حفظ بن جواب عن سعيد بن الحبسي عن سليمان التيمي عن عثمان النهدي عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع چې وسره نیکی وشوا نیکی دا پیسې درکړې خیو کړل دته خدمت وکړه نو فاعل د نیکی ته وی جزاک الله خیرا مبالغه وکړه په ثنا کې زبردست ثنا دی وکړه ګوره دا ثنا مخکې تیر شو کنه صفت دبل او دعا ثنا دا الله دا نو الله نه چې ثنا کې نو دبل دعا به سره خامخا کې نو ثنا نه مدح مراد مدح دی ولا وکړه دعا دی وتوقع او یا جزاک بعض خلک وی جزاک عرب په دې خپکیږي چې تا چاته جزاک الله وی خپکیږي جزاک الله سمانا جزاک الله خیرا وسره وایا جزاک الله بدل لے خدا در کنو بدل خدا خم کی گی و بدم کی گی جزاک اللہ خیر دا زبردستا و دنیا کی مپا آخرت کیم هذا حدیث جید غریب وجد غرابت پخپلوی لا ناری من حدیث اسامة بن زید الا من امدق اسامة بن متفرد وقد روا او دی نقل کی اسامة دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہنا هم دلتا خو اسامة بذات رسول اللہ مبارک نے نقل کوي خود دی اسامة بن زید دا پیغمبر مبارک دا غلام زوید کنا زید اسامہ سره په ډیره مینه وه د هغه نه هم مثله لکه څنګه چې بالذات کوي آخر ابواب البر والصلة بس وکړو مولانا صاحب بل کتاب دی راوړه وبه قال حدثنا مالك صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان سيئة وكان مع ذلك الحسنات والحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئات بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. جی باب حسن اسلام المرء مولانا صاحب مناسبت دا کتاب الایمان سره خو واضح دی ځکه اسلام او ایمان د امام بخاری په نزد یو شی مخکې سره سره مناسبت دی ماشاءالله ډېره زبردست اس صلات پر مخکې باب کې ویل دي نو صلات آیت باهره على حسن اسلام المرء ماشاءالله لکه خمو کړل چې دا دغه پورته کیا حواله کرا شي کنه گرمی ده کنه مولانا نن ډیره گرمی ده سحر نه گرمی ده رب العالمین دی د کومه ک نور نیو دا کلکې مو کولاو کړی خباو کې کنوری بیا مکولاو ہے کمر کرو ته تکلیف او د بس ګورو اصل کې نور به مرګرو ته تکلیف
مولانا صاحب الله دې موږ د قبر او د آخرت د ګرمۍ نه وساتي. دې کې خو به ګزاره وکړو، پکې به ولګوو، ځان ګزاره به وکړو، کنې مړه به شو. د قبر کې خو بیا نه مرګ شته او نه پکې شته او نه ایر کنډیشن شته. قل نار جهنم اشد حرا، او خدای دې د دوزخ د اور نه وساتي. ډېره ګرانه ده مولانا صاحب. به هر کیف الله دې رحم وکړي، خدای پاک دې رحم باران وکړي. یو باران د رحم وشه، بل اوس ګوره د خدای داسې احسان و چې هغه یوه شپه ما کمبله چولې، یوه شپه ما کمبله چولې، داسې یخنۍ مې شوې وه او ګرمي ده. او بل مصیبت د بجلۍ هم دی، بجلي هم پکې نه بېګا په ټوله شپه کې غالبا په 11 بجې بجلي راله او په 12 بیا لاړه، او بیا جوړ په 1:30 او که په کم په 2 او 15 منټو راله او بیا لاړه ختمه شوه. نو دا زمونږ په تورانېدو کې یادوم، دلته مانځو ستاسو نه یم خبر کېدای شي وي به ګرمي. ذات الله الله یې د رحم وکړي، مړه کوو به سره ګزاره. تاسو خو دلته ګزاره کېږي، هلته خو په حقانیه کې ماسپښین نه پسې پرون هلته بجلي لاړه، مړه پکې داسې ورو ورو چلېدل. ستاسو دا خو ډېر تېز، داسې ورو ورو. طالبان هم ډېر دي، ګڼ هم ناست دي. بس ما سبق داسې 3 پاوه وې، بس کولی مې بس کوم، ګرمي ډېره وه. خو بس بیا مې وې زه راشه دا هفته کې 2 ورځې دي چې دا هم بس کم څه پیدا به. نو بیا مې سر ته ورسو، زبردسته ګرمي وه. اوهو ماسپښین نه پس. او د هغې چت چې دی هغه د ټیم دی، د دارالحدیث هغه چت د لاندې نه خو یې دغه لګولې دي، خو بره د هغې چت د ټیم دی، د ټیم دا ټیمې چت دی. نو زبردسته ګرمي د مولانا صاحب. کم ځای دی مناسبت د کتاب الایمان سره واضحه ده. اسلام او ایمان عنده شیء واحد، او د مخکې باب سره څه مناسبت ده؟ نو صلات آیة باهرة قویة علی حسن اسلام المرء. منځ په اسلام، په حسن د اسلام دلیل خو منځ دی. وګوره منځ کوي که نه کوي، که نه کوله منځ نو د ده او د کافر څه فرق؟ ما بین الکفر، ما بین العبد والکفر ترک الصلاة. تاسو ما بین غلط بل شان مې ووی، ما بین العبد والاسلام والکفر دی لکه ترک الصلاة. زمونږ په کلي کې پخوا هندوان اوسېدل، ګوره هندوان اوسېدل زمونږ په کلي کې، دوکانونه یې باقاعده. او پخوا به د جمعې په شپه باندې جومات ته خلکو تیل راوړل، د شړشمو تیل. دا بجلی نه وي، نو خلکو په جوماتونو کې ډیوې بلولې. نو د جمعې په شپه به خلکو خیراتي جومات ته تیل راوړل، هغه ډیوه کې به تیل اچول بلول به. نو دا تیل به جومات ته هندوان هم رالېږل، ولې دغه ګاونډیانو د جومات ته، نو جومات ته به یې تیل رالېږل چې څنګه مسلمانان لېږل هغوی به هم رالېږل. جومات کې باقاعده هندوانو کار هم کو، د علاقه کې اوسېدل که نه، جومات کې به چېرته کار او روزګار به مسلمانانو څنګه خدمت کوي، هندوانو به هم کو. نو باباجي زمونږ په لاره تېرېدم، یو ترکان و ترکان، هغه سره هندو ناست و. وایي زه په لاره تېرېدم، وایي ما ته هغه هندو اواز وکړو چې مولوي صاحب ودرېږه زما ورته ترکان فیصله وکړه. ترکان مسلمان مې چې څه دي؟ وایي دا ترکان هر وخت ما ته وایي چې مسلمان شه مسلمان شه. وایي زه ورته وایم که مسلماني د جومات په تیلو کې وي نو هغه تاسو هم د جمعې په شپه جومات ته لېږئ، موږ هم لېږو. او که مسلمانی په مانځه کې وي نو بانګ ووایي تم دلته ناست یې مونځ نه کوې، زه هم نه کوم، نو موتا کې زه پراخ شو. که د جومات تیلو کې خو تاسو هم لېږئ جمعې په شپه، موږ هم لېږو. او که مسلمانی مانځه کې وي نو بانګ وایي تم دلته ناست یې مونځ نه ځې، زه هم نه ځم، نو موتا کې څه پراخ شو. ګوره پته ولګېدله چې خبره د مسلمان او د کفر په میانځ کې فرق څه شی دی، لکه مونځ دی. ظاهري خو ماته ده. ولې ته به وایې هلکه زکات ته ما ورکړی، حج متعلق وې ما باندې نه دی فرض، روژه ده نه به یې دې نیولې ما نیولې ده، لیکن مونځ دا نه شي ویلی چې ما کړی دی. یو ځل به کور وکړې، 2 ځله به کور وکړې، 3 ځله جومات ته ولې نه دی. یوه شوه. دویم وغه مونځ وګوره ښکلې کوي او که ځان ته خلاصوي. نو که مونځ ډز دی یا ډز ډز ځان، نو پته ولګیا سړی منافق دی.
دی اسې ځان خلکو ته ښیي او مقصود یې مونځ نه دی که مقصود یې مونځ و خشته به یې کو او چې څومره ښکلي مونځ کوي پته ولګېده چې اسلام د خشته دی نو ما څه وې اوس به پکې یو بل قید کېدمه حسن الصلاة څه مې وې حسن الصلاة آیة باهرة على حسن الاسلام نو بس مخکې صلات ذکر شو مونځ آیت باهره دی په حسن د اسلام د مناسبت شو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه څه دی رد کوي په مرجئو باندې مرجئه وی اعمالو له دخل نشته امام بخاری وینا اعمال سبب د حسن د اسلام دی دا په مرجئه رد شو او په خوارج و معتدله باندې مرد کوي اوس به راشي هم په مرجئه رد دی هم په خوارج و معتدله لږ صبر وکړه پوه به شې شرحه ترجمة الباب کوم بیا خبره کوو قال مالک امام مالک صاحب وایي دا تعلیق د امام بخاری دی ځکه امام مالک سره خو د امام بخاری رحمت الله علیه ملاقات نه دی شوی تعلیق خو په لفظ د یقالو یو نه وی یوروا عن مالک یو نه وی تمریض صیغې راونه په صیغې د جزم یې راوړه پته ولګېده چې دا ټیک دی دا صحیح دی څه وایي اخبرني زید بن اسلم تابعي دی عطا ابن یسار هم تابعي دی عطا ابن یسار اخبر خبر ورکړي هو زید ابن اسلم دره چې ابو سعید خدری سعد ابن مالک رضی الله خدرجی دی رضی الله عنهم اخبر خبر ورکړي هو عطا چې انه سمع چې ابو سعید سمع کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول علیه السلام فرمایل اذا اسلم العبد چې اسلام وروړي بنده فحسن اسلامه اسلام ښکلی شي يكفر الله عنه لري الله د دنه لرکی كل سیئة هر ګناه کان زلفها کان قدمها چې د مخکې کړی ده چې څومره ګناهونه کړي دي ټول به الله لري وکان بعد ذلك او د دین پس القصاص اسلام نه مخکې ګناهونه لړل ختم شو اسلام سره او دا غینه پس څه دی بیا قصاص ته قصاص برابروالی ته وایي برابروالی په ذات کې څه الحسنة بعشر امثالها کته دا خو قصاص نه شو قصاص خو برابروالی ته وي قصه یقصو د نیکي یو پکار ده حسنه بمثلها پکار ده قصاص دی ته وایي نه قصاص په ذات کې دی مماثلت په ذات کې دی په وصف کې نه دی مماثلت په ذات کې څه د نیکۍ بدل خدای ورکوي ذات کې مماثلت دا معنا او په وصف کې نه دی په وصف کې خدا په څه ورکوي بعشر امثالها الى 700 ضعف منتهیة ادا حسنه به منتهی وي چاته شابه الى 700 ضعف او سو چندو تا ادنای یو پلستا او او سو چندو تا رسیږي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل اوږشو او في كل سنبلة 100 حبة نسل چې په اوو کې وهسو ته جوړیږي وسوا هم د کې اختصار دی منتهیة الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة الى اضعاف ولی ورپسې په آیت کې دی والله یضاعف لمن یشاء او دلته سوال وکړه چې دا حسنه بعشر امثالها تر 200 پورې دا کومه نیکي په لسو ده کومه په 200 ده نو زه بیا راته ووایم دا خبره د حسن د اسلام ده او دا خبره د ښکلې عبادت ده او د اخلاص ده که اخلاص کم دی حسن کم نو یو په لس او که حسن زیات او اخلاص پکې زیاتو نو زه ورپسې تر 200 پورې والسیئة بمثلها سیئه په مثل د ګناه ده یعنی یو په یو دا پچارت شو په مرجئه او پچارت شو ځکه مرجئه خو وایي چې معصیت ضرر نه رسوي او وی طاعت فایده نه رسوي دا طاعت ولې فایده نه رسوي حسنه یو په لس نه 200 پورې ده او ګناه ولې ضرر نه رسوي بمثلها ده الا ان يتجاوز الله عنها مگر که الله تجاوز وکړي نو دا پچارت شو الا يتجاوز په خوارج او معتزله ځکه هغوی وي ګناه سره خو سړی د ایمان نه وتی د معتزله وایي او په منزله کې د کفر کې داخل نه دی او خوارج وي نه کافر دی نو چې کفر ایمان نه وت بغیر توبې کم دی راځي واپس او دلته پیغمبر مبارک د توبې ذکر ونه کړ الا ان یتجاوز وی
نو د معتدله او خوارجو په نسبت خو سړي د ایمان نه وتلی بیا خو واپس ایمان ته بې توبې نه راځي او دلته الا یتجاوز الله عنها او توبې ونه وي که بې توبې م الله بخي نو بغیر د کفر و شرک نه بخلی شي نو په معتدله او خوارجو رد شو. حدیث ته یو څو خبرې معلومې شوې هغه څه دي ادا چې یو سړی مسلمان شي او اسلام یې ښکلی شي نو څه به شي لکه ټول ګناهونه د شرک د زمانې او د کفر د زمانې بخلی کېږي. الاسلام یهدم ما کان قبله دا بخلی کېږي. دویم دې څه معلومه شوه د اسلام نه پس نیکي یو پلس نه 900 پورې او بل روایت کې لعذاب کثیرتین دی. بل دې څه معلومه شوه چې سیئه بمثلها ده. بل دې څه معلومه شوه د الله رحم چې هر کله سیئه بمثلها ده نیکي هم بمثلها پکار وه نه نیکي زیاته ورکوي او چې نیکي زیاته ورکوي ګناه هم زیاته پکار وه نو دې نه څه معلومه شوه چې د الله رحم غالب دی د الله په غضب. بله ته څه معلومه شوه الا یتجاوزه چې د شرک نه علاوه باقي چې الله غواړي بې توبې هم تجاوز کولی شي نو دا په معتدله او خوارجو مرد شو چې مرتکب د کبیرې د ایمان نه خارج نه دی کوي بیا به توبې سره راته او په مرجعه او مرد شو سیئه بمثلها ده. لیکن مولانا صاحب یوه خبره ذهن کې واچوه دا چې کم د کفر ګناهونه ختمیږي نو بعد ته مستثنا دي ګورې نه ختمیږي هغه څه شی دی حقوق العباد. که تا د چا نه په کفر کې مال نیولی دی غصب دې کړی دی ډاکه دې کړې ده سرقه دې کړې ده اب واپس کې د هغې عفو نه کېږي ته به کافر یم راشه د دنیا د خلکو مالونه مې ویلي دي او زه به مسلمان شم او اسلام یهدم ما کان قبله. حقوق د خدای راته معاف کېږي کفر و شرک درته معاف کېږي الله خپل حقوق درته بخي او د بنده حقوق چې د کم په کفر و شرک کې کړي دي د هغې معافي نشته. نور نصوص پې قرینه ده ګورې نور پې قرینه ده. اوس مولانا صاحب دا خو حدیث دی ورېږه دا بل حدیث هم ویمه نو بیا راته پکې یو ضروري کلام کومه ورپسې شه. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معقل عن ذلك ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها. اسحاق بن منصور هم تیږي عبدالرزاق صاحب د مسند دی او معمر معمویل هم صاحب د مسند دوی محدث دی او دا حمام او وهب دواړه رونه دواړه د ابو هریره شاګردان دي. حمام ابن منبه او وهب ابن منبه صرف دومره ده او دواړو د ابو هریره نه لیکل کړي دي او د حمام روایات ابو هریره ځان سره ساتلي دي او د وهب روایات مسلم کې سره دي مسلم کې. د حمام ابن منبه عن ابي هريره دا نقل څوک کوي بخاري. وهب ابن منبه عن ابي هريره مسلم شریف کوي. قال ابو هريره وتي افرمایل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه چې ښکلي کړي یو ستاسو اسلام خپل ښکلي پیژنې څه ته وایي کلام درته کوم خو دې راته دلته معنا وکړم پیژنه چې نفاق پکې نه څه مې وایي نفاق پکې نه ښکلې دا معنا. فکل حسنة نو هر نیکي عملها چې عمل کوي دا انسان دا احد هذه نیکي لره تکله له بعشر امثالها منتهیه الى 700 ضعف او بل روایت کې الى اضعاف كثيره او هر ګناه يعملها تكتب له بمثلها. اقا مسائل تی ودي چې مخکې نه ووتل. لیکن مولانا صاحب دې نه اوس یو خبره معلومیږي ادا چې دواړو ته وګوره اذا اسلم العبد فحسن اسلامه داسې دی وګوره که نه یا او دویم کې څه وایي اذا احسن احدکم دې نه خدا معلومیږي چې په اسلام نه پس نیکي وکړي نو د کفر ګناهونه معاف کېږي او که د اسلام نه پس د نیکي ونه کړه نو بیا د کفر ګناهونه نه معاف کېږي. ځکه ولې لومبي کې سره راغلل وګوره که نه اذا اسلم العبد فحسن اسلامه دې قید ته وګوره
چې مسلمان شي او اسلام ښکلی شي نیکي پکې وکړي نو یکفر الله او کدی مسلمان شو اسلام ښکلی نشي او ګناهونه کوي نو د کفر نیکۍ نه ګناهونه نه ختمېږي او دویم لراشه اذا احسن احدكم اسلامه وكل حسنه تكتب وكل سيئه اوس به څه کوو مونږ خو وایو چې اسلام دې راوړه ما سوا د حقوق العباد نه ټول ختم شو که ته نیکي رستو کې او که نه کې او حدیث نه معلومه دا شوه چې نیکي کې نو هغه ختمېږي او که نیکي نه کې بیا نه ختمېږي آیا د عفو د ذنوبو د کفر د پاره د عفو سمې وي د عفو د ذنوبو د کفر د پاره په اسلام کې نیکي شرط دا او که نه ده دا یو مسله ده نو بعضې حضرات وایي چې د کفر ګناهونه اله ختمېږي چې په اسلام کې ته نیکي وکړې او که په اسلام کې د نیکي ونه کړله شابسې نو د کفر ګناهونه نه ختمېږي نو یو د دې نه معلومېږي د دې قید نه چې حسنه او احسنه او بل د مسلم یو روایت ځان سره ولیکه هغې نه معلومېږي د مسلم روایت څه دی د عبدالله ابن مسعود روایت دی قلنا عبدالله ابن مسعود وی یا رسول الله انواخذ بما عملنا في الجاهلیه یاد کا قلنا یا رسول الله انواخذ بما عملنا في الجاهلیه مونږ چې په جاهلیت کې کم ګناهونه کړي دي نو په هغې زمونږ مواخذه شته او که نشته عبدالله ابن مسعود وی قلنا یا رسول الله انواخذ بما عملنا في الجاهلیه فقال من احسن في الاسلام سمعوي من احسن في الاسلام چې په اسلام کې نیکی وکړي لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلیه حدیث تک یاد کا قلنا یا رسول الله انواخذ بما عملنا في الجاهلیه قال رسول الله مبارک و فرمائل من احسن في الاسلام الا من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر من أحسن في الإسلام ياد قاسم وي من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر فدوارو نه ویل کېږي نو دا د هغوی دپاره دلیل شو مولانا صاحب تاسو پوهېږئ په خبره اوس به څه کوو نو د بعضې حضراتو هم دا وایي چې دلته نیکي کې دلته نو هغه بخښلی کېږي او که نه کې هغه نه بخښلی کېږي بعضې حضرات یو خبره کوي هغې وي نه وایي که نیکي کې که نه کې بخښلی کېږي دلایل درته اوس ویمه خو د دې نه څه جواب کوي د دې نه جواب دا کوي که تا ګناه وکړله نو سزا دې په دې ګناه ده سزا په چا ده په دې ګناه خو د کفر هغه ګناهونه به پکې ملحوظ دي ما ته ګوره یو سړی راغی هغه یو جرم وکړو ما معاف کړه بیا راغی جرم یې وکړو توبه یې وویسته بیا مې معاف کړو دریم ځلې بیا جرم وکړو بیا راغی هلکه مړه بار بار کې یاره به بیا به نه کوم بیا توبه وویسته ما معاف کړو په څلورم ځل بیا دا جرم وکړو سزا ورکړو چې نه بس درې ځله مې معاف کړې نو چې سزا ورکوم سزا په کم یو ورکومه په دې وروستني په هغه مخکیني پکې ملحوظ دي د نورو خلکو په نسبت څپېړه مضبوطه وباسم نور معاف کړي دي ما په هغې سزا نه ورکوم خو چې دا څلورم ځل راغی دا په پنځم ځل راغی بیا بیا کوي نو سزا په دې وروستني ورکوم خو وایه مخکني پکې څه دي ملحوظ دي دقه رنګې د جاهلیت د زمانې ګناهونه ختم دي په هغې باندې الله مؤاخذه نه کوي خو که دا کوم ځای کې رالل چې اخذ بالاول والآخر څه معنا مې وکړله چې ابه پکې ملحوظ وي دا هم ښکلی جواب دی خو ما راته جواب کړی دی او خشته جواب مې راته کړی دی هېڅ اشکال نشته ما د حسنه معنا کړې وه څه چې نفاق به پکې نه وي څه معنا مې کړې وه چې نفاق به پکې نه وي
وسنگ شو مانا تقوکی دا انو آخذ بما عملنا فی الجاہلیت قال او فرمائے رسول اللہ مبارک من احسن فی الاسلام سمانا میں اکڑتے وایا شابا چھ نفاق پکی نوی دا ظلن اسلام بھی نفاق پکی نوی نو لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیت ومن اساء فی الاسلام دا اساء سمانا میں اکڑا چھ نفاق اعتقادی کئی ومن اساء فی الاسلام چیغا منافق اعتقادا اذا لقوا الذين قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون ولا ڈالدا تو من احسن فی الاسلام عمر والا ڈالدا من احسن فی الاسلام سوک دے لکا ابو بکر والا ڈالدا چھ بالکل نفاق پکے نوی نو عمل نو سچیرے لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیت ومن اساء فی الاسلام نسوک بنا دے لکا منافقین اعتقادی نو اخذ بالاول والآخر لکه څنګه وای دا معنا او دلته کې بسو کما من اذا اسلم العبد فحسن اسلامه حسن معنا دا اذا اسلام حضرت خوشي او منافق نوی بالکل نو یکفر الله او کچرت اسلام خپل نوی منافق نو بیا لم یکفر اوس په پیښه کنه ها دا خدا حدیث معنا شوا اوس راشه دې کې ما سره یو بل دلیل دی دا عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت ته نوټه کا مشهور حدیث ته مولانا سے په مسلم شریف کې دی دا عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت پہ مسلم شریف کے قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله عمرو ابن العاص رسول اللہ مبارک سے فرمائی شابہ سے یا عمرو شابہ ان الاسلام يهدم ما كان قبله قید پکی نشتا چرستو نیکی کئی او کنا کئی قید پکی نشتا چه اسلام کی رستو لیکی که یو که گناہ کئی دا پکی نشتا یا لکه پوشه پا خبر دا یو شو دویم لم راشه مولانا صاحب دا خو یو خبر و ما خلاص اکڑا درتا دویم یو نکتا وورا چه آیا یو سړی مسلمان شو او د جاہلیت پا زمانه که دکم نیک کارونه کری دی نو آیا اغا نیکو باید دلتا اجر شتاو کنشتا نپیشه پا خبره اگه دا جاہلیت دا زمانے نیکی چی دی باقی اجر شتا او که نشتا ظاہر کے خود نصوص ردا معلومی گی چی نشتا وقدمنا الى ما عملوا من عمل شبع وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا ختم هباء منصورا پی جانے دا چکم وقت دا دروازہ کلوی او دا زری دا نور دا کم پدی فضا کی خکار اسمنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل شابه سے وجعلناه ويكنا هباء منصورا دویم درتویم مثل الذين ينفقون ورگا في هذه الحياة الدنيا مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر كمثل ريح فيها سر أصابت قوم حرس قوم اسم نشتا لك فصل تباش آخرت کے باسم سنگا دے لك سنگا میں مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد شگو ایرو پشانتی دی او اغا ایرے کی بات پر آغی ختم اسم نشتا دا زمان دویم شو یو دریم ہم پکشتا اغا و دریم میں وقتی ہوئی کنا مثل الذین کفروا سنگا دے لکا مثل الذین سنگا دے فی هذه الحیات تجھا سنگا دے نصر نوایا اس میں ہوئے کنا مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم هذا ماذا قال بل دليل شو والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بل دليل والذين كفروا أعمالهم كسراب خوري پشان بقيعة يحسبها الظمآن ماء حالانکہ اس بنی یودل بے ہوا ہے سلور میں ہوئی سلور سنگا شو لنبی لذا
وقدمنا الى ما عملوا من عمل شابه فجعلناه هباء منثورا. یو دویم کم یو شو مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. دا دو شو. او دریم کم یو شو مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح. دا درې شو. او سلورم مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح اصابت حرث قوم. سلور شو. نہ پیگے اگے نہ سوالو بیگی مولانا صاحب کیس بنی اس بنی. لیکن مولانا صاحب بدل تماثر یو سو دلائل پراتے دی. اگا دلائل دا دی چھے دا باز نیکو باندے دا جاہلیت فیدشتا او دا غی نیک اگا سدی اگا اولی کذاب سرا دا عمر ابن العاص روایت تے نا دا حکیم ابن حزام روایت تے. دا گوری ضروری سبق دستانن طالبل دینا رازی. دا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ روایت تے او دا رسول اللہ مبارک دی تپوس کے جمع ہو جاہلیت کی بلا نیکے کڑی دی صلہ رحیمے میں کڑی دی صدقی میں کڑی دی مریان میں ذات کڑی دی ما تبداغی اجر ملاوی گے کہنا. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت خدیجہ روار دے دا رسول اللہ مبارک نے تپوس کے جمع ہو جاہلیت کے من صدقتن صدقی کڑی دی وصلتن او اعتاقون میں کڑی دی ما تبا اجر میں لاوی گی کنا. نو قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر. نا اسلمت علی ما اسلفت من خیر. برا طالبان سنگا بے اسلمت علی ما اسلفت من خیر. مسلم کے دام دے اسلمت علی ما اسلفت من خیر. تا اسلام روڑو پا حال کونستا کہ چی تکائنی علی ما اسلمت علی. تا اسلام روڑو شابہ پا حال کونستا کہ چی تکائنی پچا باندے پا اغی اعمالو چی درمخ کے صادر دی اسلفت من خیرین. اغی نا خمالو بیگی چی اغی اعمالو باندے دلتا اجر شتا دنیکو. اسلمت علاما اسلفت اسلام دے روڑو پا حال کونستا کہ چی تکائنی علاما اسلفت پا اغی اعمالو چی تا نمخ کے صادر دی سلف مخ کے من خیرین. بس بسکو بعض علماء وی وورا تطبیق دا نصوصو کئی چکا سڑی پا کفر ملشو نو اغا سلور نصوص پا اغی کی دی ایس فیدہ نشتا. سمجھ ہوئے پا کفر ملشو اعمالو فیدہ نشتا ایمان نشتا. چی ایمان نشتا عمل فیدہ نہ ہوکے. او چی اسلام دے روڑو نو اغا نیکے دے معتبرشوے. وائے سمجھ ہوئے کہ دا اوسنی اسلام دا وجہ اغا معتبرشوے. اگرچہ اغا وقوہ سر اسلام نو وچی اس تے اسلام روڑا نو اللہ بادشاہ دے تلے معتبری. اسلمت علی ما اسلفت من خیرین. ورگا ما سر بل دلیل مشتا ما سر بل دلیل مشتا. راب شیطاسو لپا بخاری کے را روان دے بل صفحہ کے سلاست لہو اجران. سمجھ ہوئی سلاست دو کسان دی لہو اجران بلو دی ترمیدی کے ویلیم دے فاغی کی یوداد کی رجل من اہل الكتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. نو تو سوال ہوگا جی پقبل پیغمبر ایمان خوی سر نمو تبرنو ولی اگا ایمان کے دی یہودی و شرکے کڑے ہو اگا ایمان کے دی عیسائی و شرکے کڑے ہو. پقبل پیغمبر ایمان خوی سر نہ معتبر نو پخپل کتاب ایمان معتبر نو کتاب کے تحریف کرے دے پخپل پیغمبر ایمان معتبر نو مشرکین دا یہودیان عیسائیان عزیر ابن اللہ عیسی مسیح ابن اللہ بیوے خوچے پا پیغمبر مبارکی ایمان روڑنو اس اغسا شو علکا معتبر شو. یا دیدی علکا پوئے گیا کہ مڑا گرمی خود امام کی گی یار دمرا فرق دے جستاسو پا سر پا کیے لگے دلے ما تغاڑا کیے لگے دلے. سمے ہوئے شابہ سے چھ دا اسلام نا پس چی ایمان روڑو وایا نو دا جاہلیت نے کیسے کی گی وایا معتبری دی. دلیل پیسے شو یو اسلمت علی ما اسلمت من خیر
او دویم کم یو شو مولانا سے ثلاثة له اجران یو پکی رجل من اهل الكتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان پا خپل پیغمبر خوی معتبر نو کدی ملو ختم عمر لبا کافرو مشرک باو جہنم کے پروتو وجہ پر رسول اللہ مبارکی ایمان روڑ دیدہ وجہ نا اغی ایمان سے شو مولانا سے معتبر شو دا دویم دلیل او دریم سے دی عائشہ صدیقہ فرمائے سوئی لکا عائشہ صدیقہ یو صلی تیر شو ابن جدعان داغا تپوسیو کو وی ابن جدعان چے دے داغا بس حالی دا اللہ رسولہ اگا خستخواخ پہ جاہلیت کے اگا خبتانا تاویدہ استا دفاع بے کولا نو حضور پاک پتا سوئی وی انہو لم یقل یوما رب اغفر لی انہو نو کہ رب اغفر لی ویلے وے نو بہت معتبر ہوگا خیر دا خبر لگر استکم دا یو بل مبحث کے ذکر کوما استاسو دا دی مخ کے رسم معلومہ شو مولانا سے وہ آئے چھ دا کفر نیکے چھ کفر کے ملشو سلور نصوص تی ختم او کہ ایمان روڑوایا اگا نیکے بیدہ دی اسنی ایمان دا وجہ نسی چھ لکا معتبرش او بعض علماء ہوئی چھے نا بالکل نا معتبری گی بالکل نو بیا دا اسلمت علی ما اسلفت من خیر جواب سدے وی دا علا دا مقابلے دا پارا دے علا چاہ دا پارا دے سمانا اسلمتا اے حکیمتا اسلام روڑو علا ما اسلفتا پا مقابلہ دا اغی کے چھتا مخ کے کڑی دی دا اغی نیکو دا وجہ خطا تا خودے ایمان در نصیب کا نور سغوارے دا اغی نیکو دا وجہ خطا تا اللہ سے نصیب کا ایمان نصیب کا نور سغوارے تا تو پیشے پا خبر ایمان نصیب کا نور سا خدا کمزور خبر دا مخکنے خبر ٹک شوا سمے ہوئے شابسے چھے کم اسرا شاہ چھے کم گناہون کفر کی کڑی دی او دا اسلام روڑو او اسلام کی نیکی اکلا خود ٹک دا کہ گناہ اکلا و سزا ملاوی گی نو پا اگا گناہ نہ ملاوی گی اگا ختم شوی دی اب پاکی ملحوظ وی یاد دے دے او دویم میں سووے دویم دا کہ دا احسانہ و دا اساءنا مراد نفاق او سوچے مسلمانی مراد را دویم ہمیں سا خبر اکلا چھے کہ جاہلیت کے کم نے کیا کری دی اسلام نا پس معتبر دی کہ ندی نو راجح قول سے شو مولانا سیبا چھے معتبر دی اس پہ یو بلا خبر اوکم ادا چھے کافر ہوتا دخپلو نیکو دا دنیا دا وجہ پا دنیا کے اللہ فیدہ ورکے پا دے فیجمع دا لیکن مولانا سے بھی اشکال لازی ادا دی چی اس منگ یو خبر اکلا کہ پا کفر مرشو سلور نصوص تی اعمالو کو مرما دے چی اعمال معتبر ندی نو ابو طالب متعلق رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی شابہ چی ابو طالب متعلق تپوسو چکتاولا سے خیر ورکڑے دے کنا وی او زما دا وجہ یو خیر و تمیلو دے کانا فی زخزاء من نار دا اور پا یو چپا کے بھئی یغلی منها دماغه مذغب خٹکے گی دونہ گرم دی لولا انا کزنوے لکانا فی الدرک الاسفل ولی معرفت امشتے اقرار ام کردے دی او بیا ایمان رو لولا دا خو ابو طالب تا فیدہ میں لوش کیا تا فیدہ میں لوش ابو طالب تا دویم دا ابو لہب متعلق رازی حضرت عباس وی چی ما ابو لہب پا خوب کی ولیدہ سمی ولیدہ ابو لہب میں خوب کی ولیدہ نو سدی تپوست میں تیو کچھ اللہ دا سر سوکلت وستاسو نا بشر حیبتن پا بد حال میں ولیدہ نو ما وطوی چی زمون نبتاس اللہ سوکلت وستاسو نا پس خیر راتا ندے میلو الا انی سقیتو بهذه